हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। नन టాపిక్ కిజం సర ప్రొవిజన్ సైదా ప్రొవిజన్ అండ్ లైబిలిటీస్ provision and liabilities موږ څه ته وایو د ټول نه اول خو liability څه ته وایي liability موږ په عام الفاظو کې وایو قرضې ته صحیح ده خو liability موږ دغه قرضې ته وایو چې موږ ته ټایم هم پته ده چې دې ټایم ته ورکول غواړي او موږ ته د اماونټ هم پته ده چې دونه اماونټ ته دا پې کول غواړي صحیح ده اوس زموږ سره راځي پروویژن موږ هغې قرضې ته وایو چې د هغې نه موږ ته د ټایم پته شته چې کله دا پیمنټ کول غواړي او نه موږ ته د اماونټ پته شته چې څونه پیسې پې کول غواړي صحیح ده دې ته موږ وایو uncertain liability with uncertain time and uncertain amount نه موږ ته ټایم پته شته نه د اماونټ پته شته نو دې ته موږ پروویژن وایو صحیح ده فار ایگزامپل کمپنی منیجر چې دی هغه روډ اکسیډنټ وکړو صحیح ده روډ اکسیډنټ چې وشو اوس د چا ګاډي سره چې اکسیډنټ کړی هغه وایي چې یاره دې ما 1,00,000 روپۍ تاوان راکړې 1,00,000 روپۍ تاوان به راکړې صحیح ده اوس ته خو به 1,00,000 روپۍ نه ورکړې که نه خو 1,00,000 یادوي خو ته به 1,00,000 نه ورکړې خو تا خو اوس دا خبره منې که نه چې یاره ده به اوس پیسې ورکول غواړي دی خو 1,00,000 غواړي 1,00,000 خو به نه ورکوو خو تاوان یې ورله کړی څه پیسې خو به ورکول غواړي دا خبره خو کنفرم ده صحیح ده تا ته اوس دا پته نشته چې څونه روپۍ به ورکوم بل هغه په تا باندې کورټ کیس وکړو اوس دا کیس چې کورټ ته لاړو په دې کې به ټایم لګي صحیح ده اوس ټایم چې لګي نو هلته کې تا خپل فاینانشل سټیټمنټس جوړی چې په هغې کې ته ریکارډ کې په ما دونه لایبیلیټي ده دونه ایسټس دي دونه کیپیټل دی اوس کورټ کیس کې ټایم لګي او ته خو هغې ته انتظار نشي کولی ته خو به خپل فاینانشل سټیټمنټ جوړی نو فاینانشل سټیټمنټ کې بعد چې ته کله لایبیلیټي ریکارډ کوې نو دا لایبیلیټي او په کې هم ته بیا هیرې پاتې کې نو دا به هم ریکارډ کې خامخا به ریکارډ کې ځکه چې موږ پروډنس کانسپټ موږ ته وایي چې د خپل لایبیلیټي انډرسټیټ کولی نه شي صحیح ده نو په دې وجه باندې به دلته موږ بیسټ پاسبل اسټیمیټ باندې خپله لایبیلیټي یا پروویژن ریکارډ کوو بیسټ پاسبل اسټیمیټ دا دی چې ستا یو ملګری دی هغه اندازه ولګوله چې مړه 100,000 روپۍ به ورکړو خبره به ورسره ختمه کړو بیا منیجر وایي چې سر په 50,000 روپۍ 50,000 روپو کې به ورسره خبره وکړو بس مسله به حل شي بیا ستا لیګل ایډوایزر دی هغه وایي زما د ایکسپیرینس مطابق د 1,00,000 روپۍ غواړي خو د ده چې څونه تاوان شوی دی نو 80,000 روپۍ به ورله ورکوو صحیح ده نو اوس ستا لپاره بهترین اسټیمیټ بیسټ پاسبل اسټیمیټ څه راغی ستا لیګل ایډوایزر راغی چې هغه دغه 80,000 یادوي نو دا 80,000 به ورله ستا دپاره فلحال اسټیمیټ دغه راغی صحیح ده چې دا په دې به ته خپل لایبیلیټي ریکارډ کړي خو اوس تا ته پته نشته چې واقعي به 80,000 وي او که به نه او کله به نو دا هم په خپل بیلنس شیټ کې زه لایبیلیټي ریکارډ کړو خو دې لایبیلیټي ته موږ وایو پروویژن صحیح ده په پروویژن ریکارډ کړو پروویژن انټري موږ څنګه وکړو ډیبټ ایکسپنس کریډټ پروویژن صحیح ده په موږ باندې ایکسپنس راغی څونه 80,000 او پروویژن زه په کریډټ ریکارډ کوم ځکه چې پروویژن په موږ لایبیلیټي ده او لایبیلیټي ریکارډ کیږي په کریډټ سایډ باندې صحیح ده اوس تاسو ذهن کې به کوېسچن راځي چې دا پروویژن کله مونږ اکچولی دا کیس وشي او کورټ مونږ ته ووایي چې دونه په تا پیسې رالی ورکه نو په هغه ټایم کې ولې نه ریکارډ کوو چې اوس نه یې ریکارډ کوو نو ګوره که ته اوس نه ریکارډ کوې نو ته په خپل بیلنس شیټ کې لایبیلیټي انډرسټیټ کې او ته ته پروډنس کانسپټ وایي چې دا به نه انډرسټیټ کې نو ځکه موږ اندازې مطابق ریکارډ کوو بعد کې بیا هغې کې ایډجسټمنټس وکړو صحیح ده نو فرض کا موږ په 80,000 هغه پروویژن ریکارډ کړی و انټري وکړه اوس د هغې نه پس کورټ چې دی کورټ کې دا ډیسایډ شو کورټ کې دا حکم راغی چې ته به 1,20,000 1,20,000 روپۍ پیمنټ کې هلته موږ په څو ریکارډ کړی په 80,000 دلته څو ورکول غواړي 1,20,000 نو زموږ دې ته وایي انکریز ان پروویژن نو زه به انټري وکړم ډیبټ ایکسپنس 40,000 کریډټ پروویژن 40,000 ولې 80,000 خو الریډي ما ریکارډ کړی په 40,000 سیوا شو کیس 2 کیدای شي چې کورټ ډیسایډ کړي چې نه ته به 65,000 پې کې نو الریډي تا په 80,000 ریکارډ کړی نو دا ستا ډیکریز ان پروویژن راغی صحیح ده ډیکریز ان پروویژن راغی 15,000 ډیبټ به شي پروویژن ځکه چې لایبیلیټي اوس کمه شوه که نه 15,000 باندې نو ډیبټ پروویژن راغی او کریډټ ایکسپنس راغی صحیح ده دې قسمه ایکسپنس ته موږ وایو سنډري انکم چې کله ایکسپنس کې کمی راشي نو هغه زموږ دپاره انکم وي صحیح ده ښه جي چې بیا اکچولی موږ دا پروویژن دا پیسې چې کمې پاتې وي دا موږ پې کړو د هغې دپاره بیا انټري وکړو ډیبټ پروویژن ځکه چې لایبیلیټي ختمه شوه او کریډټ راشي کیش صحیح ده نو دا دې چپټر انټري شو ښه جي دې چپټر کې دغه 2-3 ټاپکونه دي خاص پکې څه شته نه خو کوېسچن ترې راولي ورډینګ به تاسو د دې چپټر یاد ساتئ ګورئ تاسو ته کوېسچن راشي
په کوېسچن کې تاسو ته خبره کړې وي ریموټ چانسز دی چې دا ستا دپاره ایسډ شي یا ریموټ چانسز دی ستا دپاره لایبیلیټي شي. ګوره چې په تا لایبیلیټي راله د دې مطلب دا شو چې د بل کس دپاره ایسډ شو که نه چې ته ورته پیمنټ کې ته به ایسډ شي. نو داسې ستا دپاره هم دا کیدای شي چې په بل کس لایبیلیټي او ستا دپاره ایسډ وي. نو که په کوېسچن کې تاسو ته راغی چې دیر از ا ریموټ چانس ٹھیک ہے صحیح ده چې دا به ستا ایسډ شي نو ریموټ چانس مطلب دا چې د 0 نه واله 5% پورې چانسز دي مطلب ډیر زیات مینیمم ډیر زیات کم چانسز دی ریموټ مطلب دی. نو په هغې باندې نه موږ ایسډ ریکارډ کوو نه لایبیلیټي ریکارډ کوو. صحیح ده چې بیا تاسو ته په کوېسچن کې وایي چې د پاسبلیټي دا ده چې 50-50% صحیح ده پاسبل چې کله راله چې پاسبل لاسته ایسډ شي یا پاسبل لاسته دپاره لایبیلیټي شي نو پاسبل مطلب دی چې 50-50% چانس دی. صحیح ده نو 50% کیدای شي 50% نشي کیدای. نو موږ ته پروډنس کانسپټ څه ویلي چې ایسډ به خپل ور سټیټ کې نه ایسډ به خپل د حد نه سیوا نه ریکارډ کې چې تر څو پورې 100% شور شوی نه ته به ایسډ نه ریکارډ کې. خو لایبیلیټي چې شک ته هم راغی 50% هم خبر لاړه ریکارډ به یې کې. اوس یاد ساتئ چې کله پاسبلیټي ته خبر راشي پاسبل شو چې ایسډ شي یا پاسبل شو لایبیلیټي ده نو دې ته بیا موږ کنټینجنټ ایسډ یا کنټینجنټ لایبیلیټي وایو. صحیح ده او ایسډ خو موږ نه ریکارډ کوو کنټینجنټ ایسډ شو خو بیا یې موږ نه ریکارډ کوو. لایبیلیټي کنټینجنټ لایبیلیټي شو دا موږ کوم ځای ریکارډ کوو په ډسکلوجر نوټس کې. اوس ډسکلوجر نوټ د فاینانشل سټیټمنټ دی څنګه چې زموږ سره بیلنس شیټ دی او پروفیټ اینډ لاس دی دغه شان ډسکلوجر نوټس دي. صحیح ده په ډسکلوجر نوټس کې موږ کنټینجنټ لایبیلیټي ریکارډ کوو. بس ولې لایبیلیټي ریکارډ کوو ځکه 50% چانسز خو شته که نه خو ایسډ په 50% نه ریکارډ کوو. بیا که تاسو ته په کوېسچن کې راغی چې پروبیبل لا صحیح ده تاسو ته چې پروبیبل لا نو پروبیبل مطلب 90-95% چانسز دي چې ستا دپاره ایسډ شي نو هغه بیا موږ هله په ډسکلوجر کې ریکارډ کوو. ډسکلوجر نوټس فاینانشل سټیټمنټس کې راځي په دې کې موږ هغه څه ریکارډ کوو چې امپورټنټ دي خو دونه امپورټنټ نه دي چې په بیلنس شیټ کې یا په پروفیټ اینډ لاس کې ریکارډ شي. صحیح ده خو خامخا ریکارډ کول غواړي نو په ډسکلوجر کې ریکارډ کوو. که بیا تاسو ته چې 90-95% چانسز دی یا پروبیبلیټي ده چې په تا لایبیلیټي نو دغې لایبیلیټي ته موږ پروویژن وایو. صحیح ده او پروویژن به کوم ځای کې ریکارډ کیږي بیلنس شیټ کې. که بیا تاسو ته په کوېسچن کې راغی چې 100% چانسز دي چې دا ستاسو دپاره ایسډ ته یا لایبیلیټي ده نو چې 100% شو نو په هغې کې اوس شک نشته نو په بیلنس شیټ کې به ریکارډ شي. نو تاسو به دې چپټر په کوېسچن کې صرف په ورډینګ باندې فوکس کوئ. صحیح ده او ورډینګ ته به ګورئ چې ریموټ دی پاسبل دی پروبیبل دی که سرټن دی او د هغې مطابق به د هغې ټریټمنټ کوئ. صحیح ده بیا په دې کې بل ټاپک دی یو دی اوبلیګیټري پروویژن. صحیح ده ګورئ اوبلیګیټري پروویژن چې دا سیلف ریسپانسبلیټي تالی یو سټیټیوټري پروویژن. اوبلیګیټري پروویژن دا دی چې ته په خپله ګوره هر یو بزنس د کال په سټارټ کې د کال په اوله کې خپل د پروویژنز اسټیمیټس ولګوئ. فرض که زما د موبایل دکان دی زه چې کله میاشت شروع شي یا نوی کال شروع شي زه خپل اندازه ولګوم چې ما ته به دونه کسټمرز موبایل واپس کوي. صحیح ده نو اوس دا سیلف پروویژن نه یا سیلف ریسپانسبلیټي اوبلیګیټري پروویژن نه مطلب دا دی چې ما د چا کم کسټمر موبایل خوښ نه شو ما ته یې واپس کوو زه به هلته پیسې واپس کوم. نو اوس خو پاسبل دا ده که موږ اوس بره پاسبلیټي ته ګورو. صحیح ده نو چې که ما 30 موبایل فون خرڅ کړی نو ما ته 30 واپس کیدای شي پاسبل خو دا هم ده که نه خو موږ په پاسبلیټي پسې نه ځو موږ په پروبیبلیټي پسې ځو. پروبیبلیټي راځي د ستا د ایکسپیرینس نه. زما ایکسپیرینس دا دی چې په 13 میاشت کې 3 موبایل ما ته واپس شوي نو میبي په دې میاشت کې هم 2 یا 3 موبایل ما ته واپس شي نو په سټارټ کې زه اسټیمیټ ریکارډ کړم چې 3 موبایل به ما ته واپس کیږي او د هغې روپۍ به زه واپس کوم دونه پروویژن دونه لایبیلیټي د هغې په ما راتلی شي. صحیح ده نو دا تا ته قانون نه دی ویلي دا ریسپانسبلیټي دا لایبیلیټي ته په ځان باندې په خپله لګې نو ځکه ورته اوبلیګیټري یا سیلف ریسپانسبلیټي وایي. صحیح ده نو په سټارټ کې موږ دغه شان اسټیمیټ ولګوو میاشت تېره شوه کیدای شي 1 موبایل واپس شوی کیدای شي 15 موبایل واپس شوي نو انکریز ان پروویژن یا ډیکریز ان پروویژن په طریقه باندې زه د هغې اسټیمیټ ولګوم. صحیح ده بیا راځي سټیټیوټري پروویژن. سټیټیوټري پروویژن مطلب دا دی چې تا ته قانون ویلي که څه ګوډس ته خرڅی څه پروډکټ ته خرڅی هغه خراب و ایکسپایر و کسټمر ته ایکسپایر یا خراب ورسېدو نو هغه له به دا واپس کړي او صحیح پروډکټ به ورکړې. صحیح ده یا به هغه ته پیسې واپس کړې نو دې ته سټیټیوټري پروویژن وایي. ښه دې چپټر کې یو وړوکې شان خبره بل هم ده
کله چې موږ د بینک نه لون والو که نه کم اماونټ چې موږ اخیستی دی دغې ته موږ پرنسپل اماونټ وایو. صحیح ده. لکه 15 لکه لون ما واخیستو دا 15 لکه پرنسپل اماونټ دی. اوس چې په دې کم انټرسټ زه پی کومه صحیح ده کم ایکسټرا اماونټ چې زه بینک ته پی کوم هغې ته موږ انټرسټ وایو. اوس دا پرنسپل اماونټ چې دا ستا لایبیلیټي ده او دا انټرسټ چې موږ پی کوو دا زموږ ایکسپنس دی. صحیح ده. نو پرنسپل اماونټ لایبیلیټي ده بیلنس شیټ کې به ریکارډ کیږي. انټرسټ چې دی ایکسپنس دی نو ایکسپنس به کوم ځای کې ریکارډ کیږي پروفټ اینډ لاس کې. دا زموږ چپټر و. دې کې د ټول نه ضروري دا ورډینګ دی. تاسو ته چې کوېسچن راشي تا ته به وایي چې یاره پاسبلیټي ده چې موږ به 1 لاک روپۍ تا ته به وایي چې ستا د وجې یو کس انجرډ شوی دی. صحیح ده. هغه کس انجرډ شوی دی نو پاسبلیټي دا ده چې ستا نه 2 لک روپۍ غواړي نو تا ته وایي پروویژن موږ په څو ریکارډ کړو. نو دا خو پاسبلیټي راله پاسبلیټي موږ پروویژن نه ریکارډ کوو. صحیح ده. بیا به تا ته وایي چې پروبیبل ده چې موږ 1.5 لاک روپۍ پی کړو پروویژن اوس څونه ریکارډ کړو. نو ته چې پروبیبل مطلب دا چې 90-95% چانس دی هغه هم سره پروویژن نو دلته پروویژن ریکارډ کیږي. صحیح ده. نو تاسو به د کوېسچن ورډینګ ته ګورئ او چې په ورډینګ پوه شوئ نو هله به ستاسو نه کوېسچن سولف کیږي. صحیح ده. دا ایزی شان ټاپک دی. بار بار یې وګورئ نه یې پوه شوي دا ویډیو بار بار ریپیټ کړئ. نور به کیسه نشته بس دا چارټ یادول او بیا کوېسچن یې کول دي. صحیح ده. خپل خیال ساتئ. الله په امان.